لس شل کالنا پاکستان بری کې چې کوم انټرنیشنل ایمیج دا جوړ دی چې پاکستان یو کمزوره ملک دی د اکانومي کمزوره ده او ایون کې پاکستان کې د نن تاسو په کتلی وی چې داسې خبرې شروع وي چې پاکستان د 2 ورځو نه زیات وار انډیا سره نشي کوي 10 ټایمز تاسو نه غټ ملک دی او دغه کیپیبلیټیز هغه هر څه تاسو نه زیات دي نو امریکا د لپاره خو دا ټیسټ کیس وو پس امریکا انټرونشن وکړو نو دا شای بچ کړو بلکې پاکستان سره خو د یونایټډ نیشن سکیورټي کونسل ریزولوشن سپورټ هم دی مونږه ډیر سټرونګ مورل او لیګل ګراوندینګز باندې یو بس صرف د ډیپلوماټیک سکلز په کار دي چې دا څنګه مونږه پرسیو کوو پرون چې نریندر مودي کوم سپیچ کړی دی قوم ته ایډریس کړی دی په هغه کې د یو انټرنیشنل ملک شکریا نه ادا کړي نه د فرانس شکریا ادا کړی دا نه د امریکای شکریا ادا کړی دا نه د بل ملک نه د اسرائیل شکریا ادا کړی دا او شهباز شریف صاحب چې کوم قوم ته ایډریس کړی دی هغه کې د سو ملکونو نمونه اخیستي دي او هغه شکریا ادا کړی دا فیکټ ته چې د بی جی پی ټول سیاست چې کوم دا هغه په پاکستان یا هندوتوا ایډیالوژي باندې نېشنلزم باندې بیس ده او دا صرف د کیس نه د مخکې هم مطلب تا پته د نریندر مودي په سعودي کې و چې کله د پهلګام واقعیا وشو ماته د ښکاری چې کیش کولو نه الټا غته دا نقصان ورسېدو پر راتلونکي وخت کې ک بی جی پی الیکشن اوم غټینو نریندر مودي وزیر اعظم د لپاره مته نه ښکاری چې دا بده. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو امید لرم تاسو په روغ جوړ یو د صحت پچامه وای ګرانو قدرمنو کتونکو تاسو په 13 ورځو کې ولیدل چې بھارت او پاکستان دا کومه جګړه چې وا پاغه کې سونه نقصان وشو او دا جګړه بمخ کې وی یا بنوي په دې ټولو صورتحالو چې کوم دي په دې خبره طریقو نن زموږ سره په دې باندې خبرو ترو کولو لپاره پروفیسور ډاکټر ساجد اقبال خټک صاحب چې کوم دی موجود دی اغي آی آر ایکسپرټ هم دي دا غي سربره بھارت او د پاکستان په دې موجوده مسایلو باندې خبرو طریقو. السلام علیکم سر. ستاسو د وخت راکولو ډیره مننه سر. د ټولو نه اول ته دا وایي چې د بھارت او د پاکستان د موجوده کشیدګي چې کومه ده او د کومه جګړه چې ده دې ته په نظر ګورئ. بنیادی طور باندې د دې دوا یونټ اف انالیسس یا دوا پرسپیکټیو دی یو ډومېسټک تا یا انټرنل دا او یو انټرنیشنل دا نیشنل لیول باندې کومه وګورو نو کشمیر چې کومه دا یو ډیسپیوټډ علاقہ دا او 75 ایئرز نه انډیا او پاکستان دواړه په دې باندې اس سولوشن طرف ته نه دی راغلی او کشمیر والا او تاسو په 2019 کې چې یونیلیټرل الیکشنز انډیا وکړو آرټیکل جی وایلیشنز وکړو او اوس انډیا مخته چې کوم سوچ ته یا کومه پالیسی ده هغه د چې هغه په کشمیر کې نان مسلمز آبادکاری کوي هغه وجنه د چې کوم ډیموګرافیک چینجز دي هغه راولي یعنی د مسلمان پاپولیشن وکم شي او نان مسلم پاپولیشنز په زیات شي نو د لوکل کشمیریز چې کوم دي دوه یو ریزنټمنت ده هغه دا نه غوړي چې دا شای او شي نو هغه وجنه هغه یو سټرګل کوي نو دا واقعیا چې کوم پهلګام کې وشو هغه کې خلک د دې د پاکستان په نظر سره ګوري خو زموږ کدا انډیجنس د کشمیر خپل یو مسله ده چې کشمیریانو کې ډېر زیات ریزنټمنت ده ټوورډز د نیو چې کوم آبادکاری ده. انټرنیشنلی دا ده چې انډیا تاسو ته پته ده چې مطلب یونایټډ سټیټس اف امریکا انډیا د چاینا خلاف استعمالول غواړي په دې ریجن کې یو سورته چې یو اس یو ریجنل هیجمن ورنه جوړول غواړي او چایناز رایز خلاف چې کوم د انډیا او د امریکای خپل کې الاینس دی نو تاسو ته پته ده چې کله یو ورلد پاور چې کوم یو ریجنل کنټری سره الاینس وکړي نو چې څنګه د بیهیویر د ورلد هیجمن وي هم هغه سي بیهیویر د ریجنل هیجمن هم جوړ شي نو په ساده الفاظو کې انډیا نه د دې علاقې د دې ریجن چودري جوړولو سورته د ریجنل چودراهټ ورکولو نو تاسو به کتلی وی اول چې کله انډیا اٹیک وکړو هغه نه 2 ورځې پس راځي چې کله انډیا سیز فایر وایلیشنز یا ال او سی وایلیشنز کول نو د امریکن وایس پریزیډنټ جی ډی وانس دا وی چې مونږه د کې خاص انټرست نشته دی او مونږه کوشش دا دی چې کانفلیکټ اسکیلیټ نشي خو مونږه د کې خاص اکټیو انټرونشن نه کوو خو چې کله پاکستان ریسپانس ورکړو او ریټیلیشن وکړو او هغه ریټیلیشن ان ایکسپیکټډ وو نو هغه نه پس امریکا انټرونشن وکړو نو دا شای بچ کړو نو دینه مونږه نو دینه پروفیسور سے بیا کول غواړم چې تاسو څنګه وې چې هغه چې انټرفیرنس نکو یا انټرونشن نکو بیا یو اس بیا میډییشن لم راغله یو اس بیا دا خبر وکړه چې دا جګړه نه ده پکار او تاسو وایي چې بھارت لا یو اس ډیر سپورټ هم کی بیا ولې دا سکے د دې وجه به بالکل سمپل دا غي وجه دا چې امریکا دا غوښتله چې هغه انډیا ټیسټ کی
چې آیا دا د ریجنل هیجمن د لپاره کوالیفای کوي او نه کوالیفای کوي، د دې کیپیبلیټیز شته او نشته. نور خو تاسو ته پته ده چې کله دوه ممالک نیوکلیر کیپیبل کنټریز وي نو هغې کې یو نیوکلیر ډیټرنس وي نو ته فل سکیل وار طرف ته نشي تللی. نو د پاکستان ریسپانس ان ایکسپیکټډ و، نه انډیا دا ایکسپیکټیشن و او نه د یونایټډ سټیټس دا ایکسپیکټیشن و. تاسو ته پته ده وروستو 10 کاله نه پاکستان برې کې چې کوم انټرنیشنل امیج دا جوړ دی چې پاکستان یو کمزوره ملک دی، د اکانومي کمزوره ده او ایون کې پاکستان کې د ننه تاسو به کتلی وي چې داسې خبرې شروع وي چې پاکستان د 2-3 ورځو نه زیات وار انډیا سره نشي کوي. 10 ټایمز تاسو نه هغه غټ ملک دی او دغه کیپیبلیټیز هغه هر څه تاسو نه زیات دي. نو امریکا د لپاره خو دا ټیسټ کیس و او نه صرف هغه د لپاره ټیسټ کیس و بلکې دا انډیا د لپاره هم دا هغه و چې یاره مونږه نیو نارمل، تاسو به خیال کړي پرون نریندر مودي په خپل بیان کې ووی چې مونږه نیو نارمل اسټابلیش کړو، خو نیو نارمل هغه اوبجیکټیو هغه حاصله نه کړه. نیو نارمل دا و چې په دې ریجن کې یعنی ساوث ایشیا کې به انډیا چې کوم وي په ساده لفظو کې هیجمن ته مونږه که اردو کې ټرانسلیشن یا پښتو کې ټرانسلیشن وکړو نو د علاقې بدماش. نو هغه شی چې کله دوی ته پته ولګده چې دا نه کېږي او د کانفلیکټ نوره اسکلیټ کېږي نو هغې نه پس امریکا انټرونشن وکړو نو دا شی هغو ته فیس سیوینګ ورکړو. آی آر کې یو ټرم یوز کېږي فیس سیوینګ، نو هغو ته فیس سیوینګ ورکړو. ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې آیا پاکستان ځان ثابته کړو چې پاکستان په انډیا سره دا کوم جګړه چې روانه په دې کې پاکستان ښه پرفارمنس وکړو؟ بالکل جی، ساؤथ ایشیا کې بای پولیرټي بیا اسټابلیش شوه، یعنی دا ټیم کې په ساؤथ ایشیا کې انډیا چې کوم دغه ان چیلنجډ پاور نشو پاتې، پاکستان اول هم دغسې و او اوس هم. نو هغه چې کومه دا تھیری وه چې یاره انډیا به د پوره ریجن یو هیجمن وي نو پاکستان بالکل ښې طریقې سره دا شی اسټابلیش کړو او اوور د کمینګ ایئرز ما ته داسې ښکاري چې پاکستان به انټرنیشنل ریکګنیشن نور هم زیات شي او نه صرف په ویسټ کې به زیات شي، په د مسلمان ملکونو کې تاسو به خیال کړي د 100 کاله نه د مسلمان مونږ برادر ملکونه پاکستان به اګنور کولو، مطلب هغه شی به ریوایو شي ځکه چې پاکستان یو خپل کریډیبلیټي بیا یو پوینټ بل هم شته په دغه باندې هم خبره کوم. خو دا راته ووایه چې انډیا دا وخت بھارت چې کوم دی هغې سره غټ ملکونه څونه هم دي، امریکا شوه، باقي هم څه ملکونه داسې دي چې د هغوی سره مطلب یو قسمه الاینس دی، د هغوی سپورټ ورسره شته. تاسو څه ګڼئ چې د دې جګړې نه بعد د انډیا په دې تمامو صورتحالو باندې د هغوی په مستقبل به څه اثر ورځي؟ ډېر منفي اثر به پرې وځي او تاسو که د انډیا پارلیمنټ چې کوم هغې نه بعد کوم هغه شوی دی میټینګ شوی دی هغې کې اپوزیشن طرف نه چې کوم مطلب کریټیسزم شوی دی که تاسو هغه فالو کړي وي هغو کې هغه هم نریندر مودي باندې دا ابجیکشن کړی دی چې د تاسو چې د کوم د اپریشن وکړو هغې نه پس خو تا پاکستان د نورو ملکو سره نږدې کړو، ریجنل او ایکسټرا ریجنل ملکونو سره پاکستان تعلق نور نږدې شو. نو دې مطلب ګوره پاکستان او انډیا همیشه په ایکویشن کې چلیږي چې پاکستان انټرنیشنل انټیګریشن زیاتېږي نو انډیا به کمیږي او که انډیا زیاتېږي نو پاکستان به کمیږي، ځکه چې دا خپله کې داسې یو بدقسمتي ده زموږ، زه به دې ته بدقسمتي وایم چې مونږ د ورلډ پاورز په پلی کارډ باندې یو، مطلب ډیوایډ ان رول چې څنګه برټش دلته کې د پری پارټیشن ډیوایډ ان رول کولو هغسې مونږ اوس هم ډیوایډ ان رول، مطلب پاکستان او انډیا د دې شي ریالایزیشن نشته دی چې مونږه ترقی په کوآپریشن باندې هم کولی شو، په کمپټیشن نه علاوه په کوآپریشن هم کولی شو. خو تا سوال جواب دا دی چې وکۍ سره د انډیا چې کوم انټرنیشنل امیج و هغه ښکته پرېوتو او دی به پاکستان ته فایده کېږي. خو اوس د امتحان د پاکستان ډپلومیټک ریپرزنټیټیوز هم دی ورلډ وایډ چې دا شی کیش کړي، مطلب دا اپیسوډ خو وشو ډېر غټ پاکستان ته یو څه ورته وایي چې لانچینګ پیډ میلاو شو، خو دا کیش کول اوس د ډپلومیټس کار دی او د پالیسی میکرز کار دی. ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې څنګه تاسو ووایه چې دوی ته نه ریالایز کېږي، بیا خو تاسو وګورئ نو داسې د کشمیر مسله هم ده او هغه شان ده. تاسو ته څه ښکاري چې پاکستان له په دا وخت په کشمیر پرې مسله باندې هم انټرنیشنل لیول باندې کار کول پکار دی، ځکه چې دا سیز خو بیا راوچت شو، رومبې خو انډیا دا هم نه منله، هغوی چې کشمیر مسله خو زموږ خپله مسله ده، په دې کې مونږ تھرډ کنټري چې کوم نه انوالو کوم نه، اوس هغوی وایي چې او په دې کې انوالو شي. ډونالډ ټرمپ مخال 2 ورځې مخکې ده که پرون دا یو ټویټ کړی دی چې هغې دا ویلي دی چې پاکستان او د انډیا زما په وینا باندې سیز فایر وکړو نو اوس مخته به مونږ د دوی منځ کې نیګوسیشن او د څه ورته وایي چې میډیشن سالسي کردار به کوو ورسره د کشمیر. نو د امریکن پریزیډنټ طرف نه د کشمیر نوم اخیستل دا پاکستان ته په سفارتي محاذ باندې ډېره غټه کامیابي ده او پرون نریندر مودي په خپل بیان کې دا ووایي چې مونږ که په کشمیر باندې خبره کوو نو صرف د پاکستان په حیث کشمیر باندې به خبره کوو. نو دا بالکل اللاجیکل ده. هغې وجه دا ده چې د پهلګام واقعه په کوم کشمیر کې شوې ده؟ پاکستان په کشمیر کې شوې ده که د انډیا په کشمیر کې شوې ده؟ نو انډیا په کشمیر کې
شوی ده نو تم خبرې به ته د پاکستان د کشمیر حوالې سره کوي. نو زما دا خیال دی چې پاکستان ته پکار دی چې نه صرف انټرنیشنلی د کشمیر کیس بیا را ژوندی کی او بلکې اکټیولی د پرسو کې بالکل او پاکستان سره خو د یونایټډ نیشن سکیورټي کونسل ریزولوشن سپورټ هم دی. مونږه ډیر سترونګ مورل او لیګل ګراوندینګز باندې یو، بس صرف د ډیپلوماټیک سکلز پکار دی چې دا څنګه مونږه پرسو کوو مخته پاغه کې به مخکې وشي. دا ته وایي چې ډاکټر صاحب څنګه چې مونږ وایي چې د بھارت سره یو اس په شابه ولاړ دی او بلکې هغه د اسرائیل او هغه تاسو هغه هم کتلی دي چې هغه ویپنز دا غټ ملکونه سره شته. بل طرف ته چې مونږ وګورو د پاکستان سره د پیریلا آذربایجان، ترکی، چاینا د دوی مخه سپورټ خو بیا موږ وګورو نو کوم چې اسلامیک سټیټس دي، ګلف کنټریز دي، هغه سپورټ موږ داسې خاص توګه باندې نه لیدو. ډیپلوماټیکلی د پر نظر ګورو هغه یو ریزن دی. هغه ریزن د انډیا سره دغه اکونومیک انټرډیپندنس دی. تاسو ته پته ده ما اولم د طرف ته اشاره وکړه چې ور د پاست فیو ایئرز د مسلم ممالک ټیلټ انډیا طرف ته زیات وو او کشمیر باندې د غوستانس ویک شوی نو دا مدر ته دا ریوایو کول شو. نو هغه ریزن دا دی چې هغه انډیا سره اکونومیک انټرست دی وجه نه مده هغه نمبر اوپنلی د پاکستان په سپورټ کې ناراضي. آذربایجان او ترکی ګور تا ته یو بل کمپیریزن دا ورکم چې پرون چې نریندر مودي کوم سپیچ کړی دی قوم ته ایډریس کړی دی پغه کې د یو انټرنیشنل ملک شکریا نه ادا کړي، نه د فرانس شکریا ادا کړي ده، نه د امریکای شکریا ادا کړي ده، نه د بل ملک نه د اسرائیل شکریا ادا کړي ده. او شهباز شریف صاحب چې کوم قوم ته ایډریس کړی دی هغه کې د سو ملکونو نمونه اخیستي دي او هغه شکریا ادا کړي ده. مطلب دینه دا مونږه غستلی شو چې کوم ملک څومره زیات انټیګریشن طرف ته روان دی. او دا پاکستان ته ډیر زبردست یو قسم ته چانس جوړ شوی دی. خو یو بل سور ته وایي چې مطلب تفشیش دا دی، یو قسم ته غم دا دی چې په دنیا کې پاکستان به په فیوچر کې هم ځان تیار ساتي. مطلب هغه ریزن دا دی چې ورلد ملټي پولارټي طرف ته لاړو دی کې اوس هیجمن سورته یونی پولارټي نشته دی. نو دا مخته وخت چې راتلونه دی دا صرف پاکستان او انډیا د پر نه ورلد وایډ به د کې کانفلیکټس وي، د کې به جنگونه راځي، ځکه چې انسان په نیچر کې د ریالیزم تھیوری په انټرنیشنل ریلیشنز کې مونږ وایو هغه وایي چې د ملکونو چې کوم بیهیویر یا فارن پالیسی اپروچ دی دا د انسان نیچر نه راوتی دی. او انسان نیچر دا دی چې دا سورته سپرمیسی واړي دا وایي چې زه د نور نه برام. نو امریکا سپرمیسی چیلنج شوی ده، د چاینا طرف نه چیلنج شوی ده، هغه د رشیا ریسرجنس طرف نه چیلنج شوی ده، نور چې کوم اخواږه اندازه وشوله. نو مطلب امن والا وخت ماته پراتلون کې وخت کې نخکاری. ډاکټر صاحب دا ته وایي چې دا څومره جګړه چې ټوله وشوه په دې کې انډیا S-400 ډیفنس سیستم چې کوم دی هغه هم فیل شو. پس نه ضرورت وګورئ ګوره دا خو ټول کریډټ د پاکستان ایر فورس د لړاکه تیارو ته ورځي، ځکه چې هغه چې کومي طریقې سره ګوره دا صرف دا نه و چې تاسو ورغله الته جنگ وکړو، دا وار سټریټیجی و. مطلب دا داسې وار سټریټیجی و چې اول تاسو د هغو ایر فورس یا د هغو چې کوم ډیفنس نظام دی هغه تاسو داسې طریقې سره انګیج کړو په فرست سټیپ باندې او په بل سټیپ باندې تاسو هغه باندې اٹیک وکړو. یعنی هغه سیستم یو طرف ته انګیج کړو او بل طرف نه په هغه باندې اٹیک وکړو. نو دا ډیره زبردست د پاکستان وار سټریټیجی کامیاب شوه. او تاسو چې د S-400 ذکر وکړو نو دا صرف هغه نه بلکې د فرانس رافیل او د S-400 د رشیا چې کوم میزایل ډیفنس سیستم دی دغه به انټرنیشنلی د دوی پوزیشن به پریزي. او زه خو دا وایم چې چاینا ته پکار دی چې پاکستان ته مونیټری ټرمز باندې په پښتو کې په عام الفاظو کې وایي چې انعام ورکړي، ځکه چې پاکستان د چاینا د هتیارو نمایش وکړو، د هغې ډیټرنس هغې کریډیبلیټي اسټابلیش کړه. او مونږ په میډیا کې دا خبر هم ګورو چې د چاینا والا چې کوم د جهاز دی G10 د دې انټرنیشنل سټاک مارکیټ کې د دې شیرز هم لکه زیات شو، نو د پرچیزر هم زیات شو. نو زه خو وایم چې دا لکه فیوچر د پاره چاینا ته هم دا یو ډیر غټ ایڈوانټیج ملاو شو چې ایڈورټایزمنت ورته وشو او د چاینا رایز باره کې چې کوم لټریچر جوړېدل هغه ته یو امپیریکل ایویډنس ملاو شو. ډاکټر صاحب اخره پوښتنه بدرنه کومه BJP چې هغه چې کوم ایډیالوژي دا یا چې هغه سنکار کی کله هم چې الته کې الیکشن کیږي یا داسې صورتحال جوړیږي BJP چې کوم دی هغه په الیکشن نمخ کې داسې حالات جوړ کی چې پاکستان خلاف یا داسې د هغې پروپاګنډا کول یا داسې باندې حالات جوړول څنګه چې دې پرله جوړ شو سوال غواړي د حالت دې کې څه د ډینایل ولا پوینټ نشته دی. مطلب دا بالکل امپیریکلی پروون فیکټ دی چې د BJP ټول سیاست چې کوم دا هغه په پاکستان یا هندوتوا ایډیالوژي باندې نیشنلزم باندې بیس ده. او دا صرف دې کیس نه دی نه مخکې هم
مطلب تا پته د نریندر مودي په سعودي کې و چې کله د پهلګام واقعه وشوه نو هغه دوره شارټ کړه او واپس راغلو نو هغې ته دا بیسیکلی دا یو هغه میلاو شو. زه به دا نه وایم چې دا فالس فلیګ اپریشن و ځکه چې تا ته ما په سټارټ کې دا ووایي چې په کشمیر کې نن یو ریزنټمنټ دی د نان مسلم چې کوم آبادکاري د هغو خلاف خلک خفه دي نو دا کېدلی شي چې انډیجنس د کشمیریانو دا یو ایفرټ و یا سو مونږ دا سپورټ کوو نه ځکه چې سیویلینز کیژوالټیز په پکې شوې ده خو مودي دا انسیډنټ کیش کړو فار هیز ډومېسټک پالیټکس که نه خو ما ته دا ښکاري چې کیش کولو نه الټا هغه ته دا نقصان ورسېدو په راتلونکي وخت کې که بي جي پي الیکشن اوم ګټي نو نریندر مودي وزیر اعظم دپاره ماته نه ښکاري چې دا به دوباره په دې کې یو بل پوینټ باندې خبره کول غواړم ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې بي جے پي داسې کې یا مطلب نریندر مودي کې تاسو ته څه ښکاري ځکه چې ډېره غټه آبادي هلته کې مسلمانان هم دا باقي اقلیت پکې هم شته په بھارت کې نو دا سیز ډېر غلط اثر نه پرې باسي هلته کې ګوره اثر خو پولیټکس دی خپل پولیټکس باندې راغلی او خپل ملک په چلېدو باندې زه دا وایم چې اوورال په پوره دنیا کې د انسانو چې کوم غټ ټیسټ دی هغه دا دی چې شر او هغې نه اپوزیټ چې کوم د هغه څه ورته وایي چې آرډر یا کوآپریشن انسان نیچر کې دواړه شیونه شته دی شر هم شته دی او خیر هم شته دی نو نریندر مودي او ورسره د بي جي پي د کوم چې هغو انټیریر منسټر دی یا د هغو ډیفینس منسټر دی هغو بیانات ته چې ته وګورې نو هغو کې شر ډېر زیات برتری باندې ډېر زیات واضح دی نو دې نه مونږ دا مطلب دا حاصلوا شو دا ورنه کنکلوژن اخیستی شو چې که دغه لیډران په انډیا کې په پالیټکس کې وي نو دا صرف انډیا ته نقصان دی بلکې پورا ریجن پیس ته نقصان دی ځکه چې نیوکلیر وار کې وینر هیڅوک هم نه وي دې ته مونږ وایو میډ میوچولی اشورډ ډسټرکشن یعنی که دوه نیوکلیر ممالک په منځ کې د نیوکلیر وار وشي نو هغې کې وینر یو هم نشته دی نو مطلب میزایل راسې وچلېدو سوپر سونیک میزایل وچلېدو دې نه مخته ډیټرنس کې څه پاتې شو نیوکلیر ډیټرنس خدایي چې هغه ملکونه حد درجې رسې هغه شي اوایډ کوي چې داسې نه چې د کانفلیکټ نیوکلیر طرف ته لاړ شي نو زمونږ په چکلاله باندې چې کوم ایربیس باندې کوم اټیک شوی دی هغه سوپر سونیک میزایل اټیک و او مونږ چې په هغو باندې کوم کړی دی هغه هم سوپر سونیک میزایل اټیک و نو دا ډېر حد درجه ده نو دی ټول چې کوم الزام دی یا دی چې کوم هغه دی هغه نریندر مودي دی او زه دا وایم چې انډیا مطلب انډیا کې ډېر ریشنل خلک شته دي هغو دپاره هم دا د سوچ مقام دی چې هله تاسو دغسې څه ورته وایي چې جنګي ذهنیت والا خلکو تاسو بالکل یعنی ریشنل خلک چې دواړو طرف ته په حکومت کې راشي نو د دواړو طرف ته مطلب هغو خلکو دپاره دا بهتره ده. ډاکټر صاحب ستاسو د وخت راکولو ډېره مننه مهرباني. ګرانو قدمونو کتونکو ډاکټر صاحب را سره موجود او ډاکټر صاحب سره مو بھارت او د پاکستان په دې صورتحالو باندې خبرې اترې وکړې. انشاءالله په یو نوی پروګرام کې دوباره ستاسو سره حاضرېږو او یو نوی مېلمه سره به ستاسو ملاقات کوو. ډېره مننه شکریه.